أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة بر محمد وأهل بيت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان سید و شهدا سفر میاشتې تلسم ریزه ده اوس خدمت کی مارس کړي وو. کربلا یقینا مودو پارا قیامت پورې د نجات او د هدایت ذریعہ ده. ٹھیک ده زمان و مکان اعتبار سره محدود زمان کې محدود مکان کې واقع شي او واقعیا ده، خو اسباق و حواله سے توکسی سبق ورنا قیامت پورې حاصل دی شي. هر زمانی د پاره مشعل راه ده کربلا، هر مکان د پاره هر علاقه د پاره کربلا چراغ هدایت ګرځیدلې ده. نواجه د سحاری النبی و ولی و امام د کربلا و د مولا حسین ذکر کړی دی. هر دور کې کربلا واقعا حتی کربلا واقعا شوی نه وي، اخ ټایم کې انبیاء او اولیاء د دې ذکر زنده ساتلی دی. عمارس کړی او سدینا مختلف اسباق حاصلوای شو. رهبر معظم جمله ده سپکار ده کربلا نه تاسو سبق حاصل کوئی، نسل نو ته پکار دی دا سبق ملو شي. او نه یو سبق درس متملویږي هدایت والا درس ده او بهترین درس ده هدایت والا. پکار د انسان هدایت نه حاصل کی. مولا قول ده سکلا مولا خطوط لیکلی او خط بصری ولا لیکل او خط کی امام جمله اندا وکړلی مولای ان السنه قد امیتت و ان البدعه قد احیت. سنتونه ختم کړي دي، بدعتونه زنده کړي دي. مولا دی فإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري کچیر تاسو ما ایما خبری واوروي عمل په وکوي ایما پیروي وکوي اهدکم سبیل الرشاد. دغه ټولو گمراهي او حل مو سره شته ده، تاسو هدایت کېدای شئ. مو مثالونه در کړي چې مولا کربلا ته لاړ دی، جنگ مقصد څه نه ولاړ. امام اخیری ټیمه پورې کوشش کړی دی چې جنگ ونه شي، خلکو ته نجات ملو شي، هدایت شي خلک. و امام بار بار خطوط استولی دي، بار بار امام مذاکرات کړي دي، امام سفیران استولی دي، امام خطبه ور کړي دي. دا ټول یې د پاره وي چې یو کس کا هدایت شي ډیر ده، یو کس ته نجات ملو شي. لسم ورځ مولا څه اخیری ټیم کیا چې تکو تنها پاتې شو. مولا هل من ناصر ینصرنی غاگ و فریاد و ندا څه کړي دی هدایت د پاره وا، هدایت د پاره وا. څه اوسه مقاده دتا که خپل لیارې نه ظلم نه و پسیدای شو یا پاس شوی اخ ټیم کیا مولا انتظار کی او ته چوک وی څه ملحق شي مو پسې. تاریخ کې رغلی دي څخ ټیم کیا ځنه کسان ملحق شوی دي. امام سبیلا پوته و سعد و ابو الهتوف دوا ملګری و جوانان و امام پسې ملحق شوی دي. اندخ ټیم کې عصر او شور ټیم کې مولا سے ملګرتیا کړي د شهادت ته ملو شه د کربلا فیرس کې اوسه نامې ځلیږي. نو دا کسه هدایت مهم نقطه ده. مولا کائنات ټول عمر اندغه نقطې د پر تیر کړي ده، زندگی اندغه د پاره. بیګم مثال در کړي جنگ صفین څخه کله مارکا ګرموي، امام جنگ کې تعلل کوي. مولا کوشش کوي چې جنگ ونه شي. خلق پر پیګنډي شروع کی څه مولای کائنات علی د جنگ نه ډریږي، جنگ ته زړه نه کیږي. ځنه کسانو پر پیګنډي کولی څه اهل شام ولا د مسلمان غني دین مخالف دي نه غني، ځکه جنگ نشي وسکوای. مولا ته دا خبر ورسیږي، مولا وتی چې ز علی جنگ نه وډر شم،
ځوانۍ کې نه یم ډر شوی، اوس کله عمر تیر شوی دی، اوس ډرېږم څه ږیره مې سپینه شوي دی. پښتو خبره مولای کائنات وتی زه شهادت څه دوره مینه مه دی لکه و وړه بچي مور شودو سمینه وي. امام الفاظ دا دي نهج البلاغه کې شته دي. مولا وتی چې که دا سوچ لري چې دا د زه مسلمان ګڼم بېدینه دی نه ګڼم شام والا خل دا د زه بېدینه ګڼم دا د زه مسلمانه نه ګڼم دوی سره جنګه روا ګڼم. امام مقصد دا دی چې اسا ان یهتدي منهم احد. امام دغته انتظار دی چې کیدای شي یو کس هدایت شي دوی کې انده یو کس که هدایت شي ورکې دویا موته غوټه خبره دی کفي دی ما دپاره. او مولا اخري ټایم پورې ځنه کسان هدایت کړي دي اندغې ذریعې سره. مولا جنگ ټایم کې چې یو کس اهل شام والا جنگ کوي مولا سره قرآن تلاوت کوي اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون. درشمه سپاره سوره نبأ تلاوت کله کوي امام پښتنه ونه کی چې کوي چې تلاوت کوي چې الویلی وتی چې قرآن د الویله مولا وتی چې پیږي اور باندې څه تفسیر ده څه تشریح ده هغه وتی چې نه موږ تفسیر نه منع کړیو حاکم شام تفسیر نه منع کړیو تفسیر طرف ته ماسوي ځکه منع کړیو چې اهل بیت شون ورکیو ځکه منع کړیو چې اهل بیت مدح ورکیو حق ورکیو ځکه تفسیر ته نه پرخلل. مولا وتی چې تفسیر زده تو کمیدي تفسیر چی شه ده مولا دوتی والله انا النبأ العظیم قسم وی خدای باندې اغه نبأ عظیم هستی زیم سر کی خال قربان دی اختلاف د دنیا کی ځنه کسانی نه منی قیامت کی بهار او کاس نه بیل بیل د علی ولایت پختنه وشي سکله دا تفسیر ورته وکي اغه نه بس سر ټیټ کی اهل حق وی اغه سوچ وکي خیمان شي واپس روشي شام لخر پرېګ دی مولا سمیلو شي امام لخکر سپایی جوړ شي. نقطه دا وا امام جنگ کیا ځنه کسان نه ویل امام توره داسې نه چلوله چې سترګې ورته پټې کړي مولا توره چلولي نه مولا به یو ویلو دوه به پرېخلل مولانا به پښتنه کې د مولا ته د توره ډېره زیاته نه وایي هر څوک د نه کتلی هر یو نه د سار نه وایي امام به ورته ویله نه زه نسلو کې سترګې غړوم څه که چېرې هدایت وله ورکي وي زه یې نه وایم. اندیشون سے کربلا کی مولا حسین اندسی کړي دي مولا سید الشهدا ابو عبدالله حسین اندشه کړي دي مولا سجاد نه چا پښتنه کوله څه ایته بابا حسین به څه خلته دښنه کتل ول مولا بو ته ویل څه هر یو نه ویلو هر یو کربلا کې نه دیواله وګرنه یو نشو پته کې د بابا حسین نه زنه به ویل زنه به مولا پر خلل اندی د پاره زنه کسان ورکی او څنګه بعد کې هدایت کې دل زمانو کې اولاد کې المسیو کې نسل کې ورسته هدایت والا کسان روان وو ځکه ټول نه دیوالی دا هدایت قربان وشم ډیر مهم نقطه ده. نو دا مود پر نن هم یاد وساتو دغه درس د کربلا کوم ده د هدایت والا درس ده د خیمات سره لګیدلې ده د مجلس برگزار کیږي مولا سید الشهدا ذریعہ صدا روز بروز خلق هدایت کیږي. بیگه مارس کړه اخیری نقطه تو زه ریپیټ سے کم منن مجلس هم اندی سم متصل کوم غدا ده مولا حسین بار بار کربلا کی عمر 7 سره مذاکرات کړي دي. دا مذاکرات ډور ولا مذاکرات نه وو دا مذاکرات د هدایت ولا مذاکرات وو. مولا غختل څه دغه ته هدایت ملوش مولا 1 to 1 ملکتونه شي دي عمر 7 سره دا به شاید تاسو نوی وریدلی مولا یو ورینه څو ورې ملو شوی دی کله اجتماعي شکل کې ملاو شوی دی کله انفرادي شکل کې ملاو شوی دی کله کسان ورسته ولیدي یو وری امام حسین علیه السلام ابو الفضل العباس شهزاده علی اکبر علیه السلام مولا حسین سره هغه سره خپل زوا یو غلام مولا سره ملاو شول مولا ډیره تفصیل سره جامع وسوکا مولا ډیر نصیحت وته کو مولا دوتی لا تشارک فی دمی یا عمر اتق الله ولا تشارک فی دمی عمر سعد خدای نه وډر شه ایمو وینو کې لسونه ما رنگین کوا قیامت پرې بل لعنتی ګرځي عمر سعد دوتی نه ایمو خونه خطرې کېده زه خطرې کېم مولا دوتی چې تو خطرې زموار زیم تو خونی زموار زیم مولا ته دی چې نه مون از مکه خلیجه دو در نه ضبط کړي مولا دوتی چې تو زموار د زیم ایمو بابا علی دور ستر باغ د څ ونی مولا خپل ورکی لګولې دي مولا علی لو سخپله ونی ورکی لګیدلې دي ماغه باغ ز ټول توته دیر کوم زه د سوادا کوم
زه د زهرا زوی حسین د سوادا کوم. بیا یا بهانه جوړی کسی کوي مولا ته هیڅ نه ما ته امن نشته دی، ما ته امان نشته دی. امام ته هیڅ امن و امان ذمہوار د زم زه امن دیر کوم، امان د ما سره لاس کې دی، بېغمه اوسه. بیا مولا ته هیڅ نه کیسه داسې دی چې ما ته د شهر ری د حکومت وعده راکړې دی، زه هلته ګورنر جوړېږم. دی ټکي نیا مولا ته هیڅ عمر سات مونې د یقین و باور شته که نشته. زه د داسې درته یم چې شهر ری حکومت خو بیله پرېږده، غنم دنا بیا ونه خوري، هغه درته نه میلویږي. هغه نه بعد سر ټیټ کی مولا خبرې اثر نه په وکي او مولانا روان شي، خو یو ټکی وکي د ټکي د لږ سوچ وکړي چې کوم کس حق پذیر نه وي ښه پوهېږي څه غلطې باندې هم، خو ضد ته وی لوړ وي، کبر ته وی لوړ وي. ټکی داسې یو کې والله انی اعلم حرمت اذى اهل البیت، قسم د خدای باندې زه خبر یم په دغې خبرې باندې چې اهل بیتو ته ازار و اذیت رسول، هغوی سره ظلم کوله حرامه دی. دا تاریخ کې جمله د عمر سات کړي دی چې د دغې خبرې باندې ښه خبر یم چې اهل بیتو ته ازار رسوله حرامه دی. دی په باوجود لاړو چې کله مولانا پاڅېږي امام نصیحت ونه مني، اثر نه په وکي، چې کله روان شي مولا یو ټکی وکي ذبحک الله علی فراشک عاجلا ولا غفر لک یوم حشرک. مولا د ته چې خدای د خپلې بشترې باندې ذبح کړه ډېر زر او خدای هیڅ کله تا قیامت ورځې پورې ما وبخښه، جهنمي دنیا نه لاړ شي. مولا مبارکی شب نه څه ټکي وځي هغه داسې بیا اثار کوي چې اندغه ملعون عمر سعد څه بیا سن 66 هجره کې سن 61 هجره کې کربلا شوي دی، سن 66 هجره کې خدای مختار بزرګوار باندې برکات کې دوا، خدای درجات یاسع علی دی، خدای هغه مو دپاره باعث شفاعت وګرځوه. کسه یغه توسط سره مالک اشتر فرزند ابراهیم بن مالک اشتر ذریعه سره سن 66 هجره کې لسم ریزوا عصر اشور و چې ابراهیم دیدی سنین 900 ساره ونه پرې کړلو. مغی لسم ریزی چې کومې لسم ریزی مولا سید الشهدا سے ظلم کړو. مولا ټکی ادا شو ته عمر سات عمر سات ایتو سار بز قسم زد تو سار قسم ایتو مرغلل د ز قسم سنیزه کې اوچاته د کوفې کې دی ګرځوي وړه وړ کې د کوفې ولا څټه وسې منډي وای تیګي د وسې شړی ماغه شی وشول. لسم ریزه باندې 66 هجری کې صرف 15 کولا بعد کربلا نه صرف 15 کولا بعد مرغله لندا شی اوچاته شونې زی کې وړه وړ کې وسې شړه تو تیګي وسې شړلې ای ولسم ریزه باندې اهل بیتو مرغللی نیزو ته وختلی سن 66 هجری کې ولسم محرم باندې د عمر سعد مرغلل نیزه ته وختله. دای سزا وا دای عقوبت وڅوته ملو شولو خو یاد اوسطوي کسا گناه ذریعه سره ظلم ذریعه سره غوړي خپل مقصد ته ورسېږي نه رسېږي د یاد وسطوي چوکا غوړي معاشره کې گناه ذریعه سره غلطی لیارې ذریعه سره نا درستی طریقے سره غلطی وسیلې سره غلطی ذریعے سره نجایز طریقے سره گناہ ذریعے سره خپل مقصد ته ځون رسې نشي رسیدا. ای گناہ ولا چولی اینڈ باندې بلاک دیو گناہ ولا چولی نه نشي واتای مقصد ته نشي رسیدا. دټس ا نوٹ کوئی یو کس مولا تی اذنی بحرفین مولا سید الشهدا تی مولا دو ټکو کې نصیحت ورته وکړه دو ټکو کې امام ته نصیحت دا شی وکي غ الفاظ دا شی دی من حاول امرا بمعصیت الله چوکا کوشش کوي چې خپل کار گناه زری سره حل کی گناه زری سره خپل مقصد ته ورسیږي کان افوت مم لما يرجو چې کوم مقصد دې نا امید بکیږي مقصد ته بن رسیږي یاد وساته مقصد ته بن رسیږي. مولوی و اسرع علی محبس ما يحذر کوم شي نه څه ډریږي څه دغشي کې گرفتار نشي مغشي کې به گرفتار کیږي. د امام قول د معصوم قول د هیڅ کله خطا نشي کېده یاد وساته کوم کس ګناهانو ذریعہ سره ناجایز طریقې سره مقصد ته رسیږي مقصد ته بن ورسیږي نو امید بکیږي. او کوم شي نه څه ډریږي څه دغه کې پریو نزي مغشي کې به پریوزي مغشی کې به پریوزي لکه څنګه عمر سعد وایسا وشول ای کربلا قتلانو سره وشول انجام ډیر بھیانک انجام وتلو. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې
صلوات یاد وساتوي کله استوي عظیم ذکر دی ثواب نیاسه استوي ثواب نه پورته دا یاد وساته نورانیات در کې ورولی زړه نه نفاق وبسي درجې د بلندي کېږي دینه پورته بل ذکر شتانه کله که صلوات واستوي اهل بیت باندې اللهم صل علی محمد روایتو کې رغلی یاد دیو من الذنوب التي من الذنوب تعجل عقوبتها ولا تؤخر الى الاخره زنه ګناهانی د سید یاد وسته څنګه سزا ډیره زر ملويږي سزا ډیره زر ملويږي اخرت سزا نه پدې کیږي زنه ګناهانی شته دي اخرت سزا نه پدې کیږي اندغه دنیا کې د سزا ملويږي او د نوٹ کوی د یاد وساتوي ته د ما دین نقدیم و ملانه د نسیاد چا لیدلی د کابر چا ثوابونه لیدلی دي چا سزاوانی لیدلی چوک رغلی دي کابر نه چوک رغلی دي برزخ نه چوک واپس رغلی دي نه اندغه ځکه وا سزا د تاوال ملويږي اخرت خبري خپل ځکه دي اغه نه وا ګناه سره وته کې رغلی دي سزا اندالته ده والبغي على الناس چوک هم خالق سره ظلم و ستم وکي یو مظلوم و زوروي یو نه حق وخلی چانه چا سره کبر وکي ظلم وکي معصوم در روایت کې چې دغه دنیا کې د سزا ملويږي دغه دنیا کې سزا به کسي من دی به اغنا بعد به بیا کبر او قیامت خبري خپل دي تو سوکسه د عمر سعد د ابن زیاد وای لګ انجام تو سوکسوي انجام دا وو 15 شپږو کالو کې نه ټول نابود شول کربلا سوره قتلان دي کنه ډیر ټایم نه د تیر کړه ډیر زندگی نه د تیر کړي او وای زندگی ته امید دا و چې مو به حکومتو ته ورسیږو نه مو ته ورسیږو مو ته بدوره نمونه ملو شي مو ته بڅ خلته زندگی ملو شي مو ته بڅ خلته بلډینګونه 6 سیلو کې ملو شي هیڅ نشول ملو 15 شپږو کالو کې ټولا واصل جهنم شول دای سزا ده دای انجام ده د قبر د ظلم د اهل بیت سره ټکاري خړله کسه مو ته ول درس هدایت درس دیو هدایت یاد وسه خپل ناخ کی وی انسان هدایت سکیږي د غنخ کو ذریعہ سے هدایت کیدای شي چونکه د ناخ کی موجودی دی اری وکاسته هدایت نه ملوي لکه کربلای مثال دی کربلا کې هر چوته هدایت نشو ملاو ابن هور جوفی تو مختار فلم کې لیر لیدل دی مولا سوره نصیحت تو مولا سوره کوشش وکړه چې مو سم ملو شي ملحق نش مولا سره ډیرو کسان سم مولا خپل ملو شوی دی مولا خپل ورغله دی مولا خپل نصیحت ته کړی دی ځنه کسان ته مولا څخه خطونه واستول لکه کوم خات مولا بصری تستول او اغ ظالم بچی څه کوم ظالم کاس وو اغه خات ولا سفیر هم ابن زیاد ته حواله کړلو خاتیا هی ویر کړلو پس کسان او څه نه صرف نصیحت او اثر نه وکړلو بلکې امام سے خیانت کړی دی امام سفیر یا ابن زیاد ته ظالم ته گورنر ته لوس کې ویر کړی مولوی چارج ہوتا ہدایت نہ ملے گی ہدایت ملے گی یاد وسدا درې څلور ناخ کو ته اشاره کوم مختصره یو ناخ قاعده دی چې خدای باندې مضبوط ایمان وي سنت س نام خور کی وی کنه پښتو خبر هغه خورنی تخم اثر کوي چې خور کی اثر ور کی وی لګ نام ور کی وی نو هغه زړه باندې کربلا اثر کوي عاشورا اثر کوي متمونه زدریا اثر کوي زو کی څه نام ور کی وی ایمان ور کی وی ایمان ختم نه وی شوه ان الله الهادي الذين امنوا قران دی څه هدایت هغه څه کسانو د پاره دی چې وی ایمان راوړي ویو خدای نه ډور وی خوفي وی خدای منلې وی انکار نه وی خدای نه د ایمان ډیر ضروری دی ایمان نخ کوي دا دی ایمان د سیناخ کوي څنګه همیشه د پاره ډریږي یو د سینات کله مؤمن کله نه د کیمو ز مثال در کوم ساده مثال در کوم مو غم کې مؤمنان خوشاله او کې بیا مؤمنان نه یو بیا خوشاله او کې مې بیا ډولر چولې وی ها ته سوره ګنور نه کیږي خپل خونه خو خد ټوله ملات ما رخصتې په سار ما رخصتې وی اچو خیال نه ستو چې چا بیماران وي چا برنزوران وي چا بخونه کې جنازه مړې خي چا به متام وي موڅ څستاوي کوي د مؤمنه نشوله د ایمان نشولو قربان یو علامت دا ده یو علامت د ایمان دا ده يهدي الیه من اناب قرآن دی چې هدایت هغه څه کسان کیږي چې هغه کې توبه او استغفار ولا صلاحیت ورکیږي توبه کوي استغفار کوي پښیمان کیږي نادم کیږي تو سبلی دلی ځنه کسان ډیټ ویو مخبل لیاري باندې وی لاړه ده که کبرجان دی عمر بر کبرجان دی که ظالم دی عمر بر ظالم دی که غاصب دی عمر بر غاصب دی تو سبلی دلی ځنه کسان
نو رسته کېږي خپل هغه نه غلطۍ نه اشتباه نه غلطې لارې نه ځنه کسانو کې دا صلاحیت ورکوي نظر ثاني کوي سوچ کوي ځان باندې چېرې په غلط یم هر څه واپس شه لږ ځان یې سوچ وکړه زه تاسو ته یو ساده مثال موسی پرنسپل صاحب یوه کیسه کوله هغه همدا ویله د معاشرې اصلاح باندې بحث و گفتگو مو ویل د خپل ځای کې ټیک د معاشرې اصلاح و گفتگو خو ځنه وخت کې موږ د غافل شو ځان نه د ځان باندې نگاه کول ډېره ضروري ده زه همیشه نگاه معاشرې باندې وی کیدای شي ځان زه غافل شم مهم شاید چې ځان باندې نگاه انسان په کار دی کوي ته داسې خو نه وي چې ځان زه غافل یم ما کې خپله بیماریان یې رکي وي نورو بیماریانو علاجو پسې زه سار یم یهدی الیه من اناب یاد وسته هدایت هغه کسان ته ملویږي څنګه همیشه د پر تجدید نظر کوي تاسو ته یو ساده مثال په ولې د پر دیر کوم کسا تاسو د ګوډي موډو کې سپریږي ګوډي چلاوي مثال یو مقصد طرف ته رواني مثلا یو کاس زب مثال در کوم بوډکی ته روان دی بوډکی په ځای مکمل اپوزیټ لیارې باندې شور کو لیارې نه روان دی سره خبر نه دی خو که څوره زر خبر شي چېرې په غلطې روان یم اپوزیټ روان یم الټا روان یم او اشتباه نه پوه شي غلطۍ نه پوه شي واپس راشي نقصان به ډېر کم وشي پټرول به ډېر کم خرج شي مقصد ته به ډېر زر ورسي خو که یو کس نه خپلې غلطۍ نه ودرېږي څه نه بس همدا لیاره ما نیولي دی نه وپسېږم چېرته به ورسېږي دا راته وایه کیدای شي مرګ سره روبرو شي کیدای شي اکسیډنټ وکړي کیدای شي ډېر بې ځایه وځي مقصد به خراب شي یاد وساته انسان انداز شه دی او زندگی کې څه کوم ځای کې پوه شولې څه د غلطي دی د اشتباه دی او شه ما په ودرېږه زه ته ما ودرېږه هټ درمي ما کوه ډیټ ما جوړېږه داسې کسان معاشرې کې کام دی او ډېرو کسانو کې ظلم کبر زیاتای کینه بغض عداوت شته دی هغه ودرېږي څه نه زه خپلې خبرې نه ولاړ یم نشم رسته کېدای پښتو کې یو ما تاسو لطیفه یاد خو خپل سبق اور کې د څه یو پښتنه نه څه پښتنه کېږي څه وړ کې عمر د سوره د غوتی سره مثلا 30 سال پښتنه ونه کې څه وړ کې لاس کوله مخکې دا انده ویلی لاس کوله ورسته دا 30 سال هیڅ نه پښتنه وا خبره ده حقیقت د پښتنه وا خبره ده دا حقیقت ده نو پښتون چې ته غلطۍ نه سوچ نه کوي اشتباه نه سوچ نه کوي کبر نه ظلم نه غلطۍ نه گناه نه سوچ نه کوي تجدید نظر ډیر زو انابه عربی کې تجدید نظر ته ویلې همیشه ځان سره سوچ کاوه بشترې تشي سملی سوچ کاوه زندگی تلی نه ده سه دنیا نه نن بوي سوبل بنوي چوک د نه خپا دي چوک د نه مرور دي چوک د ازار کړي دي چا سره د کبر کړي چا سره د ظلم کړي چې ویلې نه وي هدایت مغه سه کسان کیږي څنګه تجدید نظر او استغفار او توبه صلاحیت ورکیوي دا ماده ورکیوي هغه ته خدای صلاحیت ورکوي کربلا کې دی مثال موجود ہے هور بزرگوار ته ویلي دوره غټ مقام ملو شو ای هور څه فلسفه وا هور کې تجدید نظر صلاحیت ورکیو هور بزرگوار کې تجدید نظر ولا صلاحیت ورکیو څکلا لسم شپاشي د وړو وړو سیدانو یتیمانو فریادونه جوړوانی ووري و طرف ته خیمونه مناجات سوره د قرآن سوره فریادونه جوړوانی کسی عمر ساد لخر ته سترګې غړي د ټول منظر مختوي زوای روغړي وا جمله او تو کی یا بنیا کرامات الدنيا زائله والناس من الدنيا راحله نلحق بالحسين لاننا نفوز بالسعاده زوی علی زوی علی نمیږي د هور بزرګوار زوی علی سترګې خو وغړاوه دنیا ته لګي سترګې وغړا دنیا هر څه ختم کیږي واوري زرق و برق و جاه و جلال و مقام و نما جماع دولت هر یو شیخ انسانات سی دنیا نه چه پدې کیږي مون پڅوی اورځي لګي یو ډیر ختم کیږي سیاره یو شای نلحق بالحسین لان نفوذ ارساس زهروز بی حسین سم ملحق شود تو داس تلی عمر کم یبیر تمیلو شي هغه تجدید نظر باعث جوړ شول او هر بزرګور تنن هغه مقام ملو شوه ده سحر علیه السلام باب الهوایج ګرځیدل دی او باب الهوایج وړه هستی نه ده هور وړه هستی نه ده روایتو کې رغلی دي چې شب چهارشنبه نه وتی بود شپه هور بزرګور پسې توسل شپه ده چوکا بود شپې کربلا ته ورسیږي کوشش وکړي چې مولا زیارت وکړي هور بزرګور کې شپه تیره کړي
څه خیل ته توسل اور سیوه کې هور لمنه ونیسه واسطه یې وګرځوم مولا حسین ته توک څه حاجت پوره کېږي که نه. شا دور نه مخکې ناصر الدین قاجار بچی وه، هغه کې یو کس و تهران کې مولا علي کنین یې ورته ویله، غریب و غریبانه یې ډېره زیاته وه. هور بزرګور کابر ته راغلی و، هور بزرګور لمن یې ونیوله، څه مولا حسین ته یې ما شفرس وکړه، څه ما حال باندې رحم وکړي. دعای قبول شي، خوب کې مولا وکسي، خوب کې هور بزرګوار وکسي، معذرت هور بزرګوار ورته یي څه ای علي کنی مولا ایما آقا بادشاه د ما ته یي څه دي ته وایه، د مولا علي کني ته وایه څه ته به د تهران ټولو نه امیر کاس جوړېږي، څه لاړ شه. ما دولتونه ډېر کړل، هور بزرګوار دولتونه ورکوای شي، یاد وساته څه ته نه غواړي. ناصر الدین قاجار زمانه کې انداغه مولا علي کني د تهران امیر و کسانو نه حساب شوی و، دومره دولت هور بزرګور لمنې کې ورکړی و. هر چا باندې ته سوال زرې کولې، حکومت باندې لمنه نیولله، د هور کمالات دي عزتدارو. شاه اسماعیل صفوي والا کم بیان کړي دی څه هغه یو پرې شک و دغې خبرې کې څه هور ته توبه یې قبوله شوي دی که نه دی شوي. هغه څه وکړي ایڅ کابر خلصوام کسام ایڅ کابر کې شته که نشته، جنازه شته دی که نشته، وعده وکړي چې که چیرې جنازه کابر کې صحیح سالم وي، زه پوهېږم چې مولا حسین څه قبول شوی دی، زه به عظیمه مقبره په جوړه کوم، که جنازه یې نه وي کابر کې زه به کابره میلیامیټ وګرځوم. اندې نیت سره راشي کابر څه کله خلاص کي وکسي څه د هور بزرګوار جنازه داسې صحیح سالمه ایښې دی لکه نن یې کابر ته کوز کړی وي. اکوم د سمال څه ورمنې زهرا سلام الله علیها د هور بزرګوار ټنډې باندې تړلی و، هغه د سماله ماسې صحیح و سالم وي. تاسو د ټکې ما نه به اورېدلی وي، مولا حسین هور ته یو ټکی کړی و، یوه جمله یې ورته کړې وه، سکلت که امک یا هور، هوره مور د په متام کېنه. مور یې ورسې یاد کړي وه. هغه ټایم کې چې کله هور د مولا جیلاب نیولی و، ای مولا وفاداري لګه وکسه، ای مولا بیا سیلا لګه وکسه. کله اندا هور مولا سے ملحق شي، مولا سپیي وګرځېږي، نو بیا مولا یوه ټکي په بدلې کې دوه نمونه ویر کوي او دوې سیلې ویر کوي اجرونه. اخ ټکي بدلې کې یو ټکی ورته داسې وکړي چې کله شهادت ورته میلو شي، مولا هور جنازې نه چې کله کښېني که نه دوه نمونه یې ویر کړي دي، یو ټکی دا شی ورته وکړي، ورته یي څه هوره مور نه د برکات خدای کېږده وه څه تونې هور نه ما ایښي دی، واقعا څه ته هور ګرځېدلی، واقعا څه ته هور ګرځېدلی، خدای د مور نه برکات کېږده وه. دویم ټکی چې شی وي عزتدارو هغه دا دی، تاسو سترګو کې نام راغو مجلس نه قبول شوی دی.